أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين صدقت يا رب العالمين. دی یو څو آیاتونو کې الله رب العزت د جنت والو څخه خبرې ذکر د متقیان. الله رب العزت فرمای وی وقیل للذین او ویل شو هغه کسانو ته اتقوا چې ځان ساتلې دي د شرک نه یا د الله رب العزت نه یریږي. ماذا انزل ربکم چې څه شي نازل کړي دي رب ستاسو. قالوا ویل دي خیرا خیر. دا اصل کې تړون ساتي د هغه تیر آیات سره. هلته د کافرانو نه چې تپوس به وشو چې الله رب العزت سره نازل کړي نو یې ورته اساطیر الاولین پخوانۍ کیسې وی دا خو زړې کیسې دي سره الله سره نه خو زړې کیسې دي کنه. اعوذ بالله من ذلک. او دلته الله رب العزت فرمایي چې د مؤمنان متقیان دا په قرآن دومره خوشحالیږي چې د دینه تپوس شو دا په قرآن مطمئن دي نو دي صحیح خبره وکړي. دي څه وایي قالو خیرا وی خیر دا څه دي خیر سراسر خیر الله رب العزت را نازل کړي. خو د چا دپاره للذین د هغه کسانو دپاره احسنو چې دا نیکي کوونکي دي دا نیکی کوونکي د دې دپاره په هذه الدنیا په ژوند د دنیا کې حسنتون مطمئن ژوند دی. د دې دپاره مطمئن ژوند دی نیکي ده د دې دپاره خیر دی د دې دپاره. ولدار الاخرة او کور د آخرت خیر ډېر غوره دی. دا خو د دنیا اعتبار دی. ولنعم او ډېر غوره دی دار المتقین هغه دار د متقیانو کور د متقیانو. خبره ده الله رب العزت فرمایي چې کوم خلک ځان د شرک نه بچ کړي او زمانه یریږي نو الله رب العزت فرمایي چې دینه تپوس وشي څه الله را نازل کړي دي ورته خیر الله رب العزت را نازل کړي. او للذین احسنوا دی وی چې دا د هغه چا دپاره خیر دی احسنو چې هغه بقول مفتی اعظم پاکستان استاد محترم مفتی ظرفالعلی خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه نور الله مرقده هغه فرمایي للذین دپاره د هغه کسان چې الله رب العزت فرمایي احسنو جو احسنی هو چې هغې نیک عمل کوونکي وي او داسې نیک عمل کوونکي وي چې احسن چې په هره معامله کې د اخلاص اعلی درجې ته رسېدلي چې د اخلاص اعلی درجې ته رسېدلي چې هر عمل کوي خو خالص لله فی الله چې هغې کې بله خبره دی بل څه پکې دی. او دې ته د صوفیاو یو مقام د هغې ته ویل شي د احسان چې کوم وي هغه ته بعضې علما وایي دا ته مراد وایي دغه ته مراد. نو الله رب العزت وایي چې دغه څوک نیکي کوي فی هذه الدنیا په ژوند د دنیا کې حسنتون د دې دپاره مطمئن ژوند دی. ولدار الاخرة او کور د آخرت خیر ډېر غوره دی. د آخرت کور چې دی هغه بقا والا دی د همیشه ژوند دی ډېر غوره دی. ولنعم او ډېر ښکلي دی دار المتقین کور د متقیانو الله رب العزت فرمایي او ډېر بهترین دی ښه دی کور چې دی هغه د متقیانو. هغه څه شی دی هغه څه شی دی هغه کور جنات عدن جنت عدن دی
نو جنت عدن دا یو د جنت نوم دی، یا ته خاص جنت مراد دی، یا ته تک شین جنت مراد دی، یا ته مراد دی جنات عدن دائمی جنت چې څوک وردن نشي نو د همیشوالي ځای دی. جنات عدن جنت عدن تا نور بلا تعریفونه علماء کړي. یدخلونها چې داخليږي بدیتا تجری چې بهیږي با چې دی و داخليږي دغه جنت عدن تا تجری چې بهیږي با من تحت الانهار لاندې د هغې نه ولي لهم د دوی دپاره فیها پدې کې ما هغه څه دي یشاؤونه چې دوی غواړي چې څه شی غواړي بابا نو هغه به تا ته په جنت کې میلاویږي. ها ته یې غواړه الله رب العزت به تعالی درکوي. علماء لیکلي دي احادیثو کې بلکې راځي او یو کس به دا تقاضا وکړي چې زما خو په دنیا کې پلانکي کس چې دا ملګری و په دنیا کې مې پلانکي بنده ملګری و چې د ده سره میلاو شي خو چې دا ملګرتیا یې د نیکۍ وي د بدۍ نه وي نو الله رب العزت به وایي چې هغه دلته راشي یا به والله هلته کې راشي په خپله او دی وایي چې زه هلته ورورسم نو یکدم به هلته ورورسي د هغه سره به ملاقات وشي نور بازار دی وغیره هغې کې به میلاویږي د یو بل او دکه شان یو کس به ناست وي چې یاره د دې ونې دا میوه وخورم نو هغه میوه به ورله راشي او دی به ښه ښکلې وخوري. مرغۍ به روانه وي دی وایي چې یاره دا وخورم هغه به راته شي یکدم به راشي رطبه وي او په پلیټ کې به ورته پیش کړی شي. یعنی چې د ده به څه کې بابا د شاه منصور رحمه الله به یې فرمایل چې دا زمیندار کاکا وایي چې یاره په دې جنت کې لږه کلبه کو نو بس یې غویان به را حاضر شي لګیا به شي په جنت کې به کلبه کوي خو ستړیوالی هلته کې نشته. خراب عادتونه چې کوم دي که د هغې هلته څوک لومبې غوښتل نه کوي ولې احادیثو کې راځي او قرآن کې هم دي الله رب العزت به د جنتیانو زړونه بالکل صفا کړي. غالبا د حضرت شاه صاحب رحمه الله نه چا تپوس وکړو د بل عالم نه هغه ته یې وایي چې یاره هغه ټیم خو چونکې چیلم میلم شوي یا نن سبا سیګرټ والا ورته چې دا به په جنت کې نو هغه ورته چې او د اور بلولو دپاره جهنم ته ځي نو خراب عادتونه به نه وي. او شیخ حسن جان شهید رحمه الله فرمایل وایي زما نه چا تپوس وکړو ما ته وایي چې جنت کې به نسواري وایي ما ورته چې ځناوره نه به وي وایي ما ته وایي چې ولې خدای خو وایي چې هر څه پکې شته وایي ما ورته چې دا پکې ځکه نشته چې د دې څوک عادي جوړ شي نو بیا چې تقاضا کوي هم د نسوارو چونډې چې خیر وایي ما ورته وایي چې بیا به ته وایې چې هر څه دې راباندې بند کړو ما ورته چې شنې چای به پکې درته میلاویږي زنجبیل چې کوم ذکر دی دا به بطور شنې چای او تا ته میلاویږي. خیر الله رب العزت دې په قبر انوارات وروړي. خو خراب عادتونو والا چې کوم څیزونه هغه به چې دی هغې به انسان په زړه کې خواهش هم په جنت کې نه راځي انسان په زړه کې به خواهش هم نه راځي ځکه خراب څیزونه نور چې د نیک وي لکه الله رب العزت دیدار به انسان کوي په جنت کې او څوک به زر زر کوي او څوک به لږه موده پس کوي. اوس جنت نعمتونه به هر ټیم وي او د خدای پاک دیدار به کله کله یعنی چاته به ډېر وي خو بیا به څه موده یا څه به پکې څنګه چې د الله رب العزت پې پوهېږي. نو دا ولې علما وایي وایي ځکه چې د الله رب العزت د دیدار خوند دا د ټولو نه اعلی دی دا د ټولو نه غوره دی. نو د الله دیدار اصل د الله دیدار جنت چې مسلمان ته الحمدلله ټول مسلمانان د معاشره ټوله د مسلمانانو ده الحمدلله. کمزورتیا به وي په من کې دا نه چې کمزورې به نه وي الله نه به سوال. هر انسان حدیث کې راځي وایي تاسو چې جنت ته داخلېږئ نو د الله په فضل باندې به داخلېږئ په عمل نشئ داخلېږئ. عمل د هغې دپاره سبب دی. علماو لیکلي دي وایي د جنت دپاره سبب چې دی دا عمل دی. د جنت دپاره سبب دا عمل دی او علت د هغې دپاره د الله رضا ده. نو
وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا صحابي تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو هم نه داخليږي وای زبم په خپل عمل نه مگر الله رب العزت برابر فضل او احسان کې به میرا غون کی او جنت ته به داخل کی یعنی دا الله نه به الله د فضل سوال کی دا عافیت د زندگی سوال کی په اسلام باندې به استقامت سوال کی خو نو جنت بیا جنت نعمتونه او بیا علماء لیکلي یو بنده بملاس پی او د بچی دی جنت میوه ته زړه وشي مثال به تور انګورو ته به زړه وشي نو هغه انګور به راشي خپل د خولې خواله او دی به وخوري نور د خدای نه سوال کونډې زوی څه خو بوی دغه بس الله رب العزت د نعمتونو او د جنت داسې نعمتونه وي چې څنګه نعمت بدلیږي خوند رنگ به پکې بدلیږي که ستا پکې نورم شدت چې څومره ته تقاضا کې دومره به په هغه څیز کې خوند داسې واقعي او دا به الحمدلله ما و تا ته الله رب العزت را نصیب کړي انشاءالله ځکه چې موږ کلمه ویلو موږ د الله نه دا جنت ځکه غواړو اوس ته زړه کې یو څه بل سره نشي موږ د الله نه دا جنت ځکه غواړو چې دا د خدای د دوستانو کور دی نیت به دی دای موږ د الله نه جنت ولې غواړو ځکه چې دا د خدای د دوستانو کور دی او د الله نه جهنم ځکه نه غواړو چې هغه د خدای د دشمنانو ځای دی اصل سیز د الله رضا ده نو د الله د رضا والا به په جنت کې وي او د الله نه چې کوم باغیان وي هغه په جهنم کې تو وګوره په جنت کې خدای دا حیثیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی چې کوم بنده درې پیری دا دعا وایي چې خدای پاکه ما جنت ته داخل کې خدای ما جنت ته داخل کې خدای جنت ته می داخل کې وی دا جنت خپل خدای ته وایي چې خدای پاکه ډېر اشتیاق لري دې ما غواړي دې ما تر دنه کما ته داخل او چې کوم بنده دا وی چې خدای ما د جهنم نه بچ کا د جهنم د اور نه می بچ کا درې پیری سوال وکي وی دا جهنم خدای ته وی چې خدای پاکه دې ما ته راتله نه غواړي ما ته مراوي دا ګوره د الله رب العزت احسان دی فضل او موږ الحمدلله مسلمانان پیدا کړو په دې چې ډیر زیات د خدای شکر ادا کوو ګوره موږ هیڅ هم نه کوو د خدای چې ډیر زیات شکر ادا کوو سو په خدای یقین وکړئ زمونږ نه به په پیسه کې ښایي په ښایست به ښایي په جمال به ښایي په قام قبیلې به ښایي په هر څه باندې به ښایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره به یې خو بې اسلامه به تلي بې دینه اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشان عظیم شخصیت عظیم رهنما رهبر مقتدا پیشوا د نبیانو امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشان شخصیت ور سره په کور کې موجود دی او د هغه شخصیت د هغه عظیم رهنما د هغه پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر یې ونکړ د هغه عزت یې ونکړ نو الله رب العزت د دنیا نه بې ایمانه بوت الله دې وساتي او موږ ته الله رب العزت اسلام را نصیب کړی دی په برکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عظیم شخصیت دی ګوره موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترګان خدا نورم دی خدا ابو طالب هم حرم کې وي اسلام نه دی راوړی دکه شانته دی خو چې د هغه نوم منګلو نو هغه لږ په عزت لو بیا او د نور د دکه شانه وجه دا ده د اسلام نه بغیر هم تللی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خدمت یې کړی دی چې څه سخته په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی ورسره ولاړ خو هغه محبت و اطاعت نه محبت ورسره په زړه کې چې دی یو خبره راله دلوي چې خلک به بیا وایي چې دی د اور نه ویل دومره قرباني ورکړی شوی بی ابي طالب وګوره یو څه بس
خو بیا هم زمونږ او ستاسو ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول امت راجمع کا او ټول امت ټول عمر عبادت وکړي. دا څومره عمر چې دی د دې نه دا دنیا ته پیدا کېدو ته سحر نه واخله تر قیامت سبا پورې ټول عمر دا ټول امت عبادت وکړي او خالص لله فی الله اخلاص والا عبادت وکړي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سبحان الله ته نه رسي، یو سبحان الله ته نه رسي. ځکه هغې کې چې کوم اخلاص للهیت هغې ته نه رسي. هغه شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به هم د الله په فضل باندې جنت ته ځم. نو د الله نه به څه غواړو؟ د الله رب العزت فضل به غواړو، د الله احسان به غواړو، د الله کرم به غواړو په ځان باندې، په کور والا باندې، په خاندان باندې، په مسلمانانو باندې. الله نه به سوال کوو چې خدایه زمونږ د لاس نه دې قومونو ته خیر ورورسوه، دې خلکو ته اسلام ورورسوه. الله دې راته معافي وکړي. جنات عدن، جنت عدن بوی یا جنتونه د همیشوالي بوی، یدخلونها چې داخلیږي به هغې ته، تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه، ولي لهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې به ما هغه څه وي یشاؤونه چې دوی غواړي. کذلک هم دکه شان یجزي الله جزا ورکوي، بدله ورکوي الله رب العزت المتقین متقیانو ته. اوس ګورې دا دړه کې رانشي، چېرته دړه کې دا خبره رانشي، په خیال او ګمان کې دې مردا رانشي چې پلانکي خو لوی عالم دی، زوی یې چې دی خراب دی، د ده وجې ګنې د پلار د علم یې صحیح نه دی. د یو کس د وجې ټول خاندان خراب یادول دا صحیح خبره نه ده. د یو نیک کس د وجې الله رب العزت اکثر ومې پیړۍ پورې چې دی هغې باندې رحم کوي. نیک سوال دی، الله دې معافي وکړي. نو خبره دا ده چې د الله رب العزت نه به د الله د فضل سوال کوي، د الله رب العزت نه به د الله د احسان سوال کوي. نور کمزوري به وي، کمزورۍ نه به د خپل نم د گزاره به کې لږه الله ته به لاس اوچتې، او که بل مسلمان وي د هغه نه ستا نوکر دی، ستا لاندې دی، تا سره مزدور دی، هغه سره به هم لږه گزاره کړي. الله دې معافي وکړي. الذین لا متقیان هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې ساه واخلي د دوی نه فرشتې طیبینا، په داسې حالت کې چې پاکیزه خلک به وي دا، یا په داسې حالت کې چې خوشحاله به وي. یقولون وایي به ورته دا فرشتې سلام علیکم، سلام دې وي په تاسو باندې. ادخلوا الجنة، ورننوځئ جنت ته، داخل شئ جنت ته، بما کنتم تعملون، په سبب د هغې چې تاسو کوم عمل کړی دی. الله رب العزت دې را نصیب کړي. اوس الله رب العزت فرمایي چې دا متقیان هغه کسان دي چې دی به خوشحاله وي. الله رب العزت چې کله دې فرشتې ساه اړي او الله رب العزت دا فرشتې به ورته وایي په تاسو دې سلام وي او جنت ته داخل شئ په داسې حالت کې چې تاسو کوم عملونه د نیکۍ کړي د هغې په سبب باندې داخل شي. نو ګوره موږ او تاسو خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو په خدای یقین وکړه، پیغمبرانو غوښتي دي چې موږ د دې په امت کې پیدا شو. بیا الله را باندې احسان کړی دی، الله را باندې داسې پیغمبر په خدای یقین وکړه دا ټوله دنیا را چم کا، پاکان خاصان را غونډ کا. زمونږ په شان ګناهګار خو لاندې غواړي چې بالکل پاک صاف را غونډ کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو خور مبارک. الله عظیم شخصیت دی. هل ينظرون، او بیا دکه شان چې دا ټول لا جمع کا، نو دا د صحابو د خپو خورو ته نه رسي. صحابه را جمع کا دا د پیغمبرانو درجې ته نه رسي. پیغمبران ټول را جمع کا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجې ته نه رسي. نور هر پیغمبر د هغه دومره اعلی درجه ده، اوچته درجه ده که چای په باره کې معمولي شک شوبه مو کړلې د یو پیغمبر باره کې
الله هم دې وساتي، الله هم دې وساتي چې دا پیغمبر دی که نه چې معمولي شک شبه هم کوي د هغه په باره کې نو د اسلام نه وځي، د دین نه خارجي. دومره اعلی مراتب دي او اعلی درجې دي د پیغمبرانو. الله وایي دې ته مې پیغمبري ورکړې ده په خپل فضل سره چې چاته وغواړم پیغمبري وکړم. او بیا د نبوت دروازه بنده ده. موږ او تاسو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان چې د الله شکر ادا کړو. هل ينظرون، اوس الله رب العزت د دې دپاره څه خبرې کوي؟ هل ينظرون، دې انتظار نه کوي الا مگر ان د دې خبرې تأتیهم الملائکة چې راشي دي د فرشتي او یاتیا چې راشي دي د فرشتي د مرګ یا راتګو کې دي د فرشتي په مرګ سره او یاتیا یا راوړي او یا راشي دي د امر ربک امر د ربستا یعنی د عذاب یا د قیامت. نو الا مگر انت دې انتظار نه کوي د څه خبرې بار بار غواړي چې عذاب دې راشي دا نو الله وی دې انتظار نه کوي مگر د دې خبرې ان تأتیهم ملائکه چې دا فرشتي ورته راشي په مرګ ورکولو سره چې دې د مرګ ورکړي د مرګ فرشتي ولله راشي یا او یأتی امر ربک او یا راشي دې ته حکم د رب ستا چې عذاب دې عذاب راشي یا قیامت راشي. کذالک هم دکشان فعل الذین کړو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د دوی نه وما ظلمهم الله ظلم نو کړي الله رب العزت په دوی باندې ولكن كانوا لیکن دی انفسهم بخبل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکیو. الله رب العزت بچا باندې ظلم نه کوي بلځه الله رب العزت فرمایي چې الله مثقال ذره د معمولی ذره برابر هم بچا باندې ظلم نه کوي خو موږ په خپل لګیاو ګناهونو کې ځان اخته کوو. الله دې وساتي. فاصابهم بس راگیر کدو لرا فاصابهم بس ارسید دیوتا سیئات عقوبات اے جزا ما دهغا عملو چکم عمل کلو دیو وحاق بهم او اولگید دیوتا یا راگیر اکل دیو لرا ما حغسو کانو بی چی دیو باغی سرا یستهزئون ټوکی کوونکی. الله رب العزت فرمایي من خو به ظلم نو کړي خو چې دې کوم ګناهونه کړو خلکو سره ظلم زیاتې کړو نو فاصابهم بس ورسید دیوتا سیئات ما عملو اے هغه جزا د هغه عملونو چې دې کړي وا وحاق بهم هغه پیرا چا پیر شو اپیرا گیر شو اپیرا اونخته ولګي د په هغه عذاب هغه تو مخبل عمل ورته چې دی جزا شو هغه ورته عذاب شو. اے وحاق ما كانوا به يستهزئون په سبب د هغه سيزونه کوم سره بچی دی ټوکی کولی پیغمبرانو پسې به ټوکی کولی خبرې به ورپسې جوړولې. الله رب العزت وای هم هغه عمل ته گیر چا پیر شو هغه تباہ او برباد کړ. الله رب العزت دې موږ د دین وسه